پیغمبر علیه السلام به په لار تېرېده او یوه بوډۍ ښځه وه، هغې به د بره نه په پیغمبر علیه السلام خځلې راچولې. روزانه چې حضور به تېرېده دې ښځې به دغه خځله په د بره نه راواچوله. حضور علیه السلام کلم خفه شوي یا غصه شوي نه دی. څه موده چې تېره شوه په هغه لار حضور علیه السلام تېرېږي، هغه بوډۍ خځله راوانه چوله. پیغمبر علیه السلام محسوس کړه چې دلته خو به په ما خځله راچولې کېده، هغه بوډۍ څه شوه. په سبا چې بیا تېرېږي هغه بوډۍ بیا خځله راوانه چوله. نو په درې مرض چې بیا تېرېږي او بیا خځله راوانه چوله، حضور علیه السلام را واپس شو، د کور دروازې وټکوله. دغه بوډۍ زنانه کونډه وه او دې سره صرف یوه پیغله لور وه. هغه پیغله لورې راغله، په دروازې په یو رو کې وکتل چې وی کتل دا خو د دواړو جهانو سردار راغلی، هغه پیغمبر راغلی چې کمې ته زما بیبي ډېر تکلیفونه رسول، روزانه مې پې خځلې غورځولې. نو دغه جینۍ سره په زړه کې یره پیدا شوه. وایي ما به مور ته وی چې خځله پې مه ورچوه، که تا نه انتقام اخلي نو زمونږ بیا څوک دی چې جواب وکړي، زمونږ ترې نه بدل والي. مه کوه داسې. ما به مور منې کولو خو هغې به زما نه منل. نن دا د په کټ پرته د بیماره ده او دغه د حضور علیه السلام راغی لکه چې خپل انتقام رانه اخلي. دغه پیغلې جینۍ دغه غلط فهمي وه چې جوړ نن رانه حضور علیه السلام تپوس کولو له راغلی دی چې مونږ نه انتقام علي، دا تپوس کوي چې دا خځلې مولې راچولې. هغه جینۍ لاړه خپلې مور ته وینا کوله، رټلې شروع کړل چې تا ته خو ما ویلي چې مه کوه خو ته نه صبرېدې. او په منډه باندې راغه دروازې کولاو کړه او د حضور علیه السلام نه دغه پیغله جینۍ معافي غواړي. وایي زمونږ د طرف نه تا ته ډېر تکلیف در رسېدلی دی، معافي غواړو. پیغمبر علیه السلام ول تسلي ورکوي، پام کوه ګورې زه تاسو نه انتقام اخیستو دپاره نه یم راغلی. دا خو یو ورځ وشوه چې د زنانه په ما خځله روانه چوله، دویمه وشوه، درېیمه چې په ما باندې خځلې نه دي راچولې. نو زه نن پوښتنې له راغلی یم چې څه چل دی چې دا زنانه بیماره ده که څه تکلیف کې مبتلا ده چې بره نه راځي. نو حضور علیه السلام ته دغه پیغله جینۍ په ژړا شوی زما مور ده بیماره ده. نو حضور علیه السلام ورته وایي ما ته وښایه چې زه یې تپوس وکړم، بیمار پرسي وکړم، دا حق دی. پیغمبر علیه السلام راغی، دغه بوډۍ زنانه په بستره باندې پرته ده، ډېره په تکلیف کې ده. حضور علیه السلام د دې بوډۍ بیمار پرسي وکړه، دعا یې ورته وکړله. دغې بوډۍ ته چې دعا وکړه نو د بوډۍ په سترګو کې اوښکې رالې، زړه یې نرم شو. د الله محبوبه ما خو تا سره دومره بد کړي چې دونه بلا چا کړي. د هغې باوجود ستا دونه لویه سینه ده، ته راغلې او د زړه نه دې هر څه خوا کړل، زه دې معاف کړم او بیا زه دې دشمنه او ما ته دې بیمار پرسي وکړه او دعا دې راته وکړه. بیا حضور علیه السلام ته په ژړا دغه بوډۍ وایي چې کلمه راته ووایه چې مسلمانه شم. د مسلمان دومره لوی شان دی چې هغه د خپل دشمن تپوس او بیمار پرسۍ او عیادت له راځي. ما ته کلمه ووایه، دا دین او دا مذهب ډېر ښکلی دی، دا مې خوښ دی، دین اسلام یې قبول کو، کلمې وی مسلمانه شوه. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।